المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لکه څنګه چې د انسان نه مختلف قسمه خطایانې او ګناهونه کیږي، الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې باندې حکم کړی دی چې د الله نه ناامیدي نه ده پکار. هر قسمه ګناه الله رب العالمین معاف کوي تر څو چې هغې کې شرک نه وي او شرک طرف ته لاړ نه شي. د دغې ګناه معاف کولو دپاره الله رب العالمین ډېر ښایسته علاج موږ او تاسو سره ښودلی چې هغه توبه ده. لیکن د دغې توبې څه شروط دي او شرطونه دي هغه انسان کې پکار دی چې راشي. د ټولو نه اولنی شرط دا ده چې انسان کې اخلاص وي، دغې ګناه نه خلاصېدل، تیرېدل او الله ته رجوع کول دا به د الله دپاره نیت به پکې خالص وي. نه دا چې یو انسان شراب پرېږدي او په دې نیت یې پرېږدي چې یاره خلک راپسې خاندي او بدنامي مې کېږي، نه، بلکې د الله د رضا دپاره. دویم شرط په هغې کې دا ده چې پښیمانتیا او ندامت به پکې وي چې یاره دا کار او دا ګناه د ما نه غلطي شوې ده او دوباره به هغه کار ته نه ګرځي. دا سره چې یو انسان ناستي خپل وخت خرابوي، هر څه کوي، استغفر الله او هر څه وایي، په ګناه کې زړه تړلی دی، وایي چې نه زه ګناه نه غواړم، نه، په دې نه. یو کلکه وعده د ځان سره دا پکار ده چې بیا به زه دې ګناه ته نه نږدې کېږم. لکه څنګه چې دریم شرط دې ته نږدې دی چې هغه د ګناه نه مکمل خلاصېدل دي، دوباره هغې ګناه طرف ته تلل نشته دی. مکمل وعده د خپل رب قادر ذات سره ودا کوي چې بس خلاص دوباره دې ګناه ته زما نږدې کېدل نشته دی. همدغه رنګه څلورم شرط دا دی چې انسان به مخکې په زندګۍ کې نیک اعمال کوي، اگر که هغه ډېر معمولي هم وي. او آخري شرط د توبې دا دی چې توبه باید داسې وخت کې ویستل شي چې کې توبه قبلیږي. لکه حدیث کې راځي چې انسان هغه پورې توبه قبلیږي چې څو پورې هغه مرګ او ذلقدن آخري سلګۍ نه وي راغلی، ما لم یغرغر، آخري سلګۍ چې د هغې نه وي راغلی هغې توبه قبلیږي. همدغه رنګې چې نور د غروب یا د مغرب د طرف نه کله راوخیږي بیا هم د توبې دروازه بندېږي. نو پکار ده چې هر انسان، هر ګناهګار انسان د الله نه ناامیدي ونه کړي، بلکې د الله طرف ته راشي او دغه مهلت او دغه وخت چې الله راکړی دی نه فایده واخلو، الله رب العالمین ته توبه وباسو او الله رب العالمین ته په رجوع کول او ځان ته چې کوم دی هغه خجالتي مخې ته نه کړو، بلکې الله رب العالمین ته په خوشحالۍ باندې ورشو او د خپل ګناهونو هغه اتلاف د الله رب العالمین نه وغواړو. الله نه دا دعا کو چې الله رب العالمین موږ تاسو صادقه توبه را په نصیب کی او په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.